أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سورة لهب قرآن کریم 111 نمبر سورت دی. دینا مخی 110 سورتونا دا طالباتو په ترجمه باندې لوستلی دي او نزول کې دا شپږم نمبر سورت دی. د دینه مخکې 15 سورتونه الله په نبی باندې نازل کړیو. پای کې د سورت شعراء یو آیات چې د الله په نبی باندې راغلی وانذر عشیرتک الاقربین. الله پیغمبر خپل خپلوان ویراوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه حکم د جاری کولو د پاره د مکی مشرکین او خپل خپلوان د توحید مسلې تراوبلل، نو هغه انکار کړي او پای کې یو منکر ابو لهب نو داغی په مزمت او داغی په شان کې دا آیات او دا سورت الله را لګلې دی، سورت لهب. قرآن کریم عظیم کتاب دی او یو عظیم هسته محمد رسول الله باندې راغلی. د قرآن کریم چې خلاف چا په کومه زمانہ کې کړی دی، نو الله هغه خلق په توره د عبرت باندې قرآن کې ذکر کړي او کم خلق چې د قرآن اتباع کړي ده، مسله د توحید منلې ده، نو هغه خلق الله دنیا تخکاره کړي دي او هغه خلق دنیا کې د خلقو د اتباع لپاره الله نمونه ګرځولې ده. صحابه کرام قرآن خپل کو قرآن یې واغستلو، دا غي نارینهو دا غي زنانو چې کله قرآن واغستلو پاغي باندې عمل وکړو، نو الله اعلان وکړو چې رضی الله عنهم ورضوا عنه. الله وی زاد صحابه کرامو د نارینه او زنانو ناراضیمه او الله وی دوی زمان راضی دي. او قرآن کریم کې نبی ته حکم وکړو چې فعفو عنهم، پیغمبر یو به صحابه ته عفو کې درگذر به نه کې. دویم انعام ولدا ورکو چې پیغمبران صحابه کرامو له به دعا کې. دریم انعام الله دا ورکو وشاورهم فی الامر، پیغمبران صحابه کرامو سره به په دینی کارونو کې مشورې هم کې. دا برکات سو دا ټول د قرآن. قرآن کریم چې هر زمانه کې چا اغسته دی هغه دنیا کې الله خودلې دی خلقو ته. مولا علی قاری رحم الله وی چې د قرآن سره د هر شي واسطه راغلی ده، نو هغه الله یو مقام ته رسولی. او بیا وی تاسو وګورئ چې په کم کلی کې دا قرآن کریم ابتدا شوی ده او قرآن راغلی، هغې ته الله په قرآن کې ام القرآ ویلی ده، وی دا د ټولو کلو مور ده. په کم غر کې چې هغه غار دی چې پای کې ابتدا د وحی شوی ده، هغې ته وی غار حرا یا جبل نوره. هغه غار له د دنیا د ممالک و خلق صرف د دیدار او د لیدلو د پاره راځي.
د خیر او د برکتونو نه الله رب العزت ډک کړی دارنګې په کم غر کې چې دغه غار دی دغه غر د تمام غرونو سردار یې ورته ویلی دی او په کومه هستی باندې چې دا قرآن راغلی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ناغی ته سید الانبیاء لقب ورکړي چې دا د ټول انبیاء علیه الصلاۃ والسلام سردار دی دارنګي هغه وای چې د قران کریم سره د هر چا واسطه راشي کو هغه یو زناور ولې نه نو هغه له الله مرتبه ورکړي او کو د یو قلم او د یو چیټ او د یو کاپی واسطه او سراش هغه له الله مرتبه ورکړي ور قران کریم چې په کما پانو باندې لیکلې شوی نو خلق داغي څومره احترام کوي کولای او د سترګو سه لګیو داسې مقام باندې کدیا چې داغینه اوچت زیبیا نه دارنګ کما غته چې هغه کې قران باندې نګوره نورې غتې ډیرانونو کې پرتی او خلک یې سوځي د قران سره چې د کمی غتې واسطه راشي خلک یې غلافونه او رومالونو کې بندای او بیاي بلا طهارت یعنی بغیر د پاکین او سګوت نه لګي هغه په کور کې چې کم مقام یو خزي په هغه ځای باندې د قران کریم وضع شوی یعنی کې خو دی دا ولې د دې غتو واسطه د قران سره راغلی نو چې د کم زړه واسطه د قران سره نو د الله په نيز باندې بد دي څومره مرتبه دی وجنه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مسلم کې حدیث دی ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به آخرين الله وی د قران په وجبانی ډیر قومونه الله چوتای او ډیر قومونه الله د قران د پرې خودلو د وجنه ذلیل کوي ابي خطوي او ذلیل خوارزاري دارنګ بل روایت کې راځي بخاری شریف کې عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل خیرکم من تعلم القرآن وعلمه پتاسو کې بهترین انسان هغه دی چې قرآن په خپل زده کوي یا بل تخی د دې ډیر لوی مقام دی لوی مرتبه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم علی رضی الله تعالی عنہ توي ويا علي تعلم القرآن وعلمه فإنك إن مت وأنت على هذا مت شهيدا علي قرآن وایا یا بل چاته قرآن کریم زدکا یعنی یا د قرآن طالب شه یا د قرآن علم شه په دې حال کې د مرګ رااله نستا مرګ با د شهادت یعنی د شهادت مرتبه ته به الله رسي یو دنیوي شهید دی یو اخروی شهید دی د اخروی شهید احکامات ډیر دی او د دنیوي دا د دنیوي شهدا دا او اخروی چې حکمی دا کمی هغه ته صرف وي چې غزا کې الته شهید شوی او هغه له بیا دلته صدوای نه ورکړي شي هغه ځینه مقام نه شهید راوړي دا اخروی او دنیوي شهید دی په معنی بیا د مړي احکامات دلته نه جاری کیږي او یو حکمی شهید دی آخرت کې شهید مرتبه ده خودته دنیا کې د عام مړو مرتبه کی لکه دا قرآن طالب دی یا علم دی چې کله دې حال باندې مړ شي نو شهادت مرګ مرتبه الله تعالی ورکړي ابي هريره رضی الله تعالی عنہ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ويا ابا هريره تعلم القرآن وعلمه فإنك إن مت وأنت على هذا زارت الملائكة قبرك یا ابا هريره قرآن طالب شه یا د قرآن عالم شه په دې حال مل شولې ابا هريره نو د اسمان نه بده ملائک د قبر ملاقات لرازي یعنی د اسمان ملائک برا کوزيږي او ستا قبر ته اشاره کوي چې یاره دا د قرآن طالب او یا د قرآن عالم وګوره دا مرتبه په سم ملاو شو په تعلیم او په تعلم
یعنی چاته ازده کول یا د چانه ازده کول د دې ډېر برکات. رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي کې تیر شو، د صحابه 2 جماعتونه ناس، یو جماعت ذکر کاو او یو جماعت تعلیم او تعلم حلقه لګولې و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیم والا د حلقې سکیناس او د الله نبی او فرمایل بعثت معلما، زم دقه از دکولو لرا لګلې، یعنی چې چاته څه اوخایا دیل الله زرا لګلې. نو بهر حاله دا لوی د خوشحالي مقام او دا ډیره لوی مرتبه چې یو انسان ته الله د قرآن پوهه ورکړي او بیا ورته ترجمه زده شي او بیا ورته څه د قرآن کریم مقاصد زده شي، د آیات مختصره مقصد ورته زده شي. نو قرآن کریم کې یو مسله اهمه ده، د توحید مسله ده او دا دومره اهمه مسله ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم 14 کاله په مکه کې صرف د دې مسلې مهنت کړو، د توحید. خلق لرا د غیر الله نه عقیده او تعلق کټ کول او د رب سره ولا تعلق جوړول. دیتا زمنګ تبلیغیان ورونه هغه ته وای د الله نه کیږي او د مخلوق نه او زمنګ علما دې ته مسله د توحید وای. یعنی د توحید مسله قرآن کې په بشمار مضامین باندې راغلي او هر آیات کې الله د توحید مسلې ته اشاره کوي او دا د تمام اعمال منبع او چینه ده. یعنی چې د یو سړي عقیده برابر نه، هغه د اجي سیبي، هغه د امیر سیبي، هغه د سخیویه، او چې عقیده برابر نه وانه د هم عمل حباء منثورا دی، دا ګرد او غبار دی. لکه بعض خلک هغه کم محنتونه کوي، ذکر او اسکارم کوي او نورا شپې مرنای، خو عقیده برابر نه او عقیده دا برابرۍ په قرآن باندې او خلق د قرآن نه لري. اوس ګور هر سړی دا هر شی باندې پوهیږي او کوته وی چې د الحمدلله صرف معنا راته اوکا نو لفظي معنا متنیات دی لټیم نه ور کوي. حالانکه قرآن کریم کې الله څه وایي؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. الله قسم می دی چې زبا تپوس کوما دا خلقونه چې هغه ته د قرآن داعی تله او الله قسم می دی چې زبا تپوس کوما خامخا د قرآن د داعینا چې تا د خلقو د قرآن بیان کړي او کو دی نه دی او دا کلی نه هم تپوس کو چې تاسو قرآن څه حق ادا کړي. وسلام دی ما کې کو علاقه کې درس کیږي یا یو کلی کور کې یو طالب العلم هغه درس کوي یا ترجمه چاته کوي، نو داغی موافقت خلق نه کوي، روسته خبریم کوي او بیا داغی پکار داوا چې اغي سره موافقت وشي، داغی د کار ته ترقی ملاوي شي او داغی سره محبت وکړي شي د قرآن طالب سره، د قرآن عالم سره او اغي له وخت ورکړي شي داغی نه قرآن یاد شي. وس خلک ډیر داسې دی چې په هر لوبه پويږي، تجارت باندې پويږي، کاروبارونو باندې پويږي، نور کو د دنیا خبرو ته در اخلاص کو سم جران دی او چې ته قرآن و یره وای جبه می پیړه نو کو جبه پیړېدلې اوس په خله کې نه زیدلې. ګوره بوډه بیا هغه وای بچي وای واتره شوی دا وای ټریکټر راول، نو ټریکټر څومره ګران نو دا شی ویل او کله وای شپېشتره دا وسره وړ نشپېشتره شی ویلې ولی بان شی ویلې. ګور دا نمونه دا ګران نمونه علی کله وته بچی ټلیفون کې بار ملک دنیا له لګلې وای بچی نیټ ورک خراب، نو ګور نیټ ورک شی ویلې او علی باتان شي. دا صحابه کرام یا دا صحابیات رضی الله عنهم دا څومره صحابه چې تیر شوی، نو دا ستاسو څه ګمان دی دا به مرزادی مولانو کو څنګه یا دا پیدایشي د قرآن مفسرین پیدا شوی؟ نه دا کم خلق، دا کم صحابه کرام او صحابیات د دیو دا تاریخونه چې موږ ته پراته دي کنه، نو دا ټول عمرونه یا په 30 سال یا 40 کاله یا 15 کاله د عمر رضی الله تعالی عنہ ایمان دا د 10 کاله عمر کې دی او عمر رضی الله تعالی عنہ او داغه بچی عبد الله بن عمر
هغه مهنت وکړو نو هغه پلاری په 8 کاله ولګول او زوی په 10 کاله ولګول په سورته بقره. او سورته بقره یاد کړل. په سورته بقره کې زر د الله احکامات دي، حکمونه. زر پکې نواهی دي، یعنی الله چې رڅنه منع کړي دا پکې زر خبري دي. او زر پکې اوامر دي، الله حکم کړي چې دا کار وکړه. امام قرطبی رحمه الله ذکر کړي. نو ګوره د دینه څو خبر دي چې سورته بقره کې زر حکمونه دي، دینه نه خبر. عمر رضی الله تعالی عنہ زکه دا 10 کاله په دې صورت باندې ولګول. عبد الله بن عباس منګه خلق نه پچا کې یو قسم لا یو صفت د سپروتی چې دا غي صفت د وجنه الله غي علم ورکي. زمنګ دې زمانہ خلقو کې هغه د علم صفات هم نه چې الله څه پوي ورکي. لکه عبد الله بن عباس وی زمنګ شپه د رسول الله سلام سره او د ترور کم املاسو د میمونه رضی الله تعالی عنها. بخاری کې روایت دی چې دا د عبد الله بن عباس ترور و او د رسول الله سلام بیبي و. نو داغي په کوټه کې و چې کله نیمه شپه شوله نو رسول الله سلام را پاتې د تهجد ته. نو زه پس شاته روانو. نو هغه چې کله د قضای حاجت د پاره لار نو ما ولا لوټه راډک کله او دا مې وتقی خو ده. نو چې کله واپس رااله او لوټه ډکه ولیدله نو ما نه تاسو کو چې عبد الله دا چا وې ما او ته چې یا رسول الله دا خو ما. نو رسول الله سلام دعا ما ته وکړه چې اللهم علمه الكتاب، یا الله د قران علم ولا ورکا. بس 10 کاله عمر کې دا د قران مفسر شو. د شاگردان عمر رضی الله تعالی عنہ، عثمان رضی الله تعالی عنہ، دا کبار صحابه لوی دا ټول بیا د دې الک شاگردانو د دې کشر پدې کې څه پرته و. پدې کې د خدمت ماده و. دا بچی چرته مشرونه آل تبدا بس خپل څومره مهنت بچی تکیدلو نو داغي خدمت وکاو. نو ما ته دا علم په یو لوټه وبو حاصل شوی. ما د رسول الله سلام خدمت یو لوټه وبو باندې دا قران مفسر ضمانت جوړ شوی. دته تاج المفسرین وې د مفسرینو دا سارا تاج دی وې عبد الله بن عباس. چې کله د قول په تفسیر کې راشي نو د بل چا قول دا به څوک ناخلی، بس دغه سړي قول لري د دې صحابي قول لري. عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته په بخاری کې روایت ده ته رسول الله او دغه رنګ صحابه کرام څوي وای صاحب النعلین، وای دا د پیغمبر د پانو مرګره. او چې نبی له سلام بچرته کینا سونه په هغه زمانہ کې د ګورچ چاپالي وي، هغه د پلال نه جوړې کړي وي. نو د باندې لاس او تاغوستې وي د ماشوم په شان. دا باندې غناس چې کله د الله نبی را پاتې او زبر سورمانډه کما دا چپلې او طبيعت سمې کېد. نو دله لقب ورکو صاحب النعلین. صحابه برال ول پتاسو کې صاحب النعلین نشته. دا پانو مرګره څه شو د نبی او مسواک د رسول الله سلام مسواک بم د دسو. نو دته صاحب السواک لقب مور کړی دی. وې د الله د نبی د مسواک مرګره. بل ذکر ازیا دله لقب ور کړی صاحب الوساده. وې دا د پیغمبر د بالغ مرګره دی. دته څو ورکوټه غوند کې بالغ خو د ځان سبه ګرځاو چې د الله نبی بچرته کینا سونه د بوته کې خودل. نو بیا ول لقب ور کو صاحب الوساده د بالغ مرګره. نو ګورا الله رب العزت دله دومره مرتبه ورکړه چې رسول الله سلام یو ځل دته وی رضیت لامتی ما رضیت له ابن عبد. وی زو امت له هغه شیخ خوما کم چې ول عبد الله بن مسعود خوخی. یعنی دومره لوی مرتبه د الله نبی ورکړي چې د کم کار کاو بس ویا قزم خوخت هم زی امت له خوخوم. د عمل ما امت له د الله نبی وی خوخ کړي. دا په کامله اتباع ته دا حاصله شوی. یو ورځ نبی علیہ السلام خطبه ویله د جمعې دارانه نوت په پیزارځه کې را روان دي. نو څه خلک په وخت د خطبه کې ولاړو. نبی علیہ السلام هغه ویل اجلسو کینای. نو استدا په پیزارځه کې کیناس. نو دا نبی علیہ السلام د منبر نه ولید ویل یا عبد الله تعال. عبد الله ویل لازم ته خو مینه دی ویلی
نه ته وی ما خو دې ولاړو ته ویل لکن چې صفونو کې ولاړو ترانه نه وځه هغه څنګه جمله ویله د مور نوم یاد کې ویل د پلانې د زوی مجال شته وی چې دا به د زینه وخوځېږي او رسول الله به ووایي چې اجلس چې د الله نبی به وایي چې کښېنه یو ځواب کې بیا دا سوچ کومه چې دا یې ما ته ویلي او که بل ته ویلي بس کم مقام باندې چې یم زه به کښېنم نو ګوره بعضې خلکو کې بعضې صفات دي نو الله ربالعزت هغه مراتب هم ورکړي نو موږ خو اوس هغه هم نشته دی نه صحابه کرام نه نبیان نه هغه تابعین نه تبع تابعین هغه بهترین خلکو نبی علیه السلام خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم بهتر زما صحابه او زمانه ده او بیا د هغې نه وروسته تابعین دی او بیا د هغې نه وروسته تبع تابعین دي او بیا د هغې نه وروسته به یظهر الکذب بیا به دروغجن پیدا شي دروغجن هغه د شر زمانې دی بیا نو خلک هم نشته نو کم از کمه چې د قرآن نم لرې شو او د علماو نم جدا شو لرې شو او قرآن کریم لم غاړه نه ورکو نو دا به اخر څه کیږي دا به د الله دربار ته تک کیږي سال او جواب دی هلته د الله مخې ته ودرېدل دی قرآن را لېږلی شوی دی د دې په باره کې تپوس دی نو هر نارینه او هره زنانه چې ده نو دا د نن نظم او قص وکړي چا چې لفظي قرآن نه دی ویلی هغه د لفظي قرآن ووایي او چا چې لفظي قرآن ویلی هغه د ترجمې اراده وکړه چې یاره زه به ترجمه انشاءالله تعالی زده کوم نو ټول به انشاءالله تعالی دې ته نیت کوو سورت لهب دا قرآن کې واحد داسې صورت دی چې په دې کې د رحم ټکی نشته مفسرین وایي دا ولې نشته وایي دې سړي د عظیمه مسلې مخالفت کړی دی دا غي عظیم مسلې د مخالفت د وجه نه الله په د باندې داسې صورت را لېږلی ده د باره کې چې د سره پکې د رحم ماده نشته حالانکه قرآن کریم کې هر صورت کې د رحمت ټکی شته یا به صراحتن ذکری یا به دلالتن ذکری یا به اشارتن ذکری یا به اقتضاءن ذکری خو خامخا به اشاره د رحمت مادې ته وي خو دې صورت لهب کې نشته ولې عظیمه مسلې خلاف یې وکړو د پیغمبر بېادبي وکړه خلق رالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت ورکو قولوا لا اله الا الله تفلحون لا اله الا الله وای کامیاب بشي دا جمله د خلی نبی صاحب بدایه و نهایه کې ابن کثیر ذکر کړی دا وای تبل لك یا محمد علی هذا جماعتنا یا محمد تبا شلی دی معمولی مسلې لدی را جمع کړلو ټوله دا جمله د خلی نه وته الله جواب وکړو تبت یدا ابي لهب وتب تبارش الله وی دوانه لاسونه د ابو لهب وتب او تبا شلو د بدر نه وروسته اوه ورځې پس په ده باندې یو دانه را وختله کتابونه او د چیچک دا دانه وی دا پې را وختله او لا علاج بیماری و علاج یې نه کېدلو کور کې پروتو خلقو به دا کاو ځان به تې ساتلو کرونا والی څوک به یې خواله نه ورتله یو بنیادم یې خواله نه ورته بچي به یې خواله نه ورته بیا چې کله مړ شلو نو جنازه یې موله نه کوله یعنی جنازه زمونږ د مسلمانانو نه د دې مشرکین خپله طریقه باندې او دارنګې د دې هندوانو خپله او زمونږ د مؤمنانو خپله طریقه ده نو نه دفن کاو نه کفن کاو نه غسل ولا ورکول نو پروتو بیا د یو مرګری په شام کې او د تجارت پارټنرو چا هغه ته ویلي چې لکه هغه ابولهب دا مړ دی او خلک ته دومره کرکه کوي او دومره ځان ساتي چې څوک یې نه خښوي او په علاقه کې بي نه خیږي دا سړی څه چلو که نه هغه د شام نه را روان شوی نو رالی په پښه کې وله پړی واچاو او راښکلی نو بچو ته ویل ظالمانو له خو یې را سره راکږئ دی کندې نو بیا یې په شریکه باندې راښکو او د ګټو بمباري پې وکړل اول ته یې خښ لکه قبر موسی په مکه کې چې کم ځایونه دي که نه په اطرافو کې آبادیانې شوي د دزې باندې نه ده شوې د باندې یو جنګلی ده د قبر عمره د قبر نه لږ غټ ځای دی جنګلی پې د عربو خلکو ایښې ده او آبادي پې نه کوي ځکه چې په کم ځای باندې عذاب الهي راشي نو په هغه ځای باندې آبادي به جایز نه ده علما وایي چې هغه په عذاب کې د قیامته پورې مبتلا لکه د قوم د لوط علیه السلام باندې د کاڼو باران شوی دارنګې په ده باندې ګټې د بره ورچلي دي عذاب کې مبتلا دی په دغه ځای کې ایښی دی نو بهرحاله په ناکاره مرګ باندې الله ابولهب مړ نوم یې عبدالعزا دی قرآن کریم نه دی ذکر کړی ولې د دې نوم معنی غلطه ده
عبد بنده ته وي او عزا د دیو یو بوتو الہ به وتوا نو د دې معنی د عبدالعزا د بوت بنده د عزا بنده قرآن کریم کې شرکی نمونه نشته قارون شتا فرعون شتا خدا شرکی ټکی نه دي بلکې دا القابات دي د باچاهانو لکه د مسلمانانو د باچا لقب چې دی د امیر المؤمنین دی او دارنګې د تبع چې دی دا د یمن د باچا لقب دی د کسرا او دارنګې د روم او د شام د باچاهانو لقبه کسرا او هرقل دی دارنګې نور ما لکه د مصر د باچا لقب فرعون دی دا القابات نو دا شرکی ټکی نه دي خو د نوم شرکیو نو ځکه قرآن ذکر نه کو ابو لهب ذکر کو او ابو لهب دا د کونیت دی یا لقب دی دا او ته خلکو د قیس نوا د حد نه بار قصه سره د دې معنی دا د ابو لهب یعنی د لامبو پلا خو چې کله دین نه کنا کو ته کېسته او کو بدرنګي او کو ته د نبی تر او کو ته د نبی وراره او کو ته بچي نو بیا څه په کار باندې ناراضي نه الله ته بدعا وکړه په جبه د نبی باندې دا جاری شو چې کله دا آیات رااله نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه نونه د دوو بچو په نکاح کې وي واده نه کړي خو ور کړي وي نو دوه ویلا چې زما په باره کې خو رسول الله صلی الله علیه وسلم حج وکړي دا حج په عربی کې وای بدی بیانول وی تاسو لاشه او تاسو زما بچی نه وای تاسو پیغمبر ته د نونه به ته واپس کړئ نو دا دوانه بچی رال رسول الله صلی الله علیه وسلم راويستو او یو ګریوان ته لاس ورواچو د سوي جړقاو وی چې تا زمنګ پلار په باره کې بد بیان کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ما حسین دی ویلي الله د آیاتونه را لېګلي دغه د مسلې خلاف کړو نو یو پلاړ ورواچلی چې کله لاړ ورځ دا د عربو د نفرت نخې دي عرب چې نفرت کوي سړی ته لاړ و چې یاو ته کلب وای یاو ته نور څه الفاظ کتابونه ذکر کوي هغه وای نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خیره وکړل اللهم صلت علیه کلبا من کلابک یا الله ول د خپل سپونه په یو سپه مسلط کا نو بس به شام ته تلو پلار به پیډېره ټینګتیا کوله قافلې والا تیل ګل محمد رسول الله او تخیری کړي د دې به حفاظت کوي او شام نه واپس راتل لاره پښپراله او بسترې او څه سامانونه او چې د دینه ولډې پکې جوړ کړو د دې پکې د بارې د سملا او قافله ته ګر چا پیرا سملا استاد مړې د ځنګل نه راووتلو او د هر سړی سر به بی کولو بس دای په دې ګیر چا پیرا افرادو کې پیدا نو بیا بار ټوپی وانو دا بار په سامان لاس آلته ولا مړی باندې خلکې خو صحیح نه ته وسکله مردار هغه د شام نه پنی ملار باندې مردار راو پلان هم دغه شانته لاړ نه لای تبت یدا ابي لهب وتب تبا دې ش الله ويا دنیا او اخرت دا ابو لهب وتب او تباشلو یدا دا یو لاس باندې خلک ځان ته نه پراکاږي دا خیلاس په دې چپ باندې خلک د ځان نظر د پکې پوزه په پاکي دارنګیا نور څه ګندګي انسان باندې اولګيږي نو دا چپ لاس په استعمال حدیث کې راځي نو دا یو د zarar د تپکې دلو دی او دا یو د نپې درخکلو دی ځان ته نو دا دوانه لاسونه دی الله وی تباش چې نه ځان ته نه پښې رسولې او نه د ځان نه zarar د پکولې شي او باندې علما وی چې نه دا دوانه لاسونه تعبیر کړي دی پلاس او د دینه مراد دنیا او آخرت دی چې دنیا کې هم دښن سپک شو ملعون شو آخرت کې هم تبای مالدار سړیو لس بچي الله ور کړی او دنیا مالونه ور سره نو څوک به دا سوال کوي چې یاره زمړه کو دین د سره نه نو دنیا خو به څه پیدا کوي کنه یا وای کو ذات مال د سره نه مړ وای ډیر شي بچی می دیا ولید او ابو لهب په بچو فخر کاو کنه رسول الله سلام ته دی ویل دا ابتار دی ویل دا میراتی دی ولی لکه بچی نشتا نبی له سلام ته چا ویل دی د تابتر وای نو بس آیات را جبريل علیه رسول الله سلام له تسلی وکړه او الله وای چې ان اعطیناک الکوثر پیغمبر موږ تعالی خیر کثیر درکړی دی ان د دیو تذکرہ به څوک نه کوي او ستا تذکرہ به خلق کوي د پیغمبر بچی نه او بالغ بچی نه دي دا پاتې شوی یعنی بلوغ نه مخکې او پات شوی دي څلور بچی او څلور نونه او نونه بالغ شوی دی او واده شوی دی نو سیم شتا او نو سیم دی خو اولاد نر اولاد چې نارینه دا بلوغ ته نه دی رسیدي ځکه قران مویا چې ما کان محمد ابا احد من رجالکم علی محمد رسول الله غرا د سړو پلار نه دی
په سړو کې د چا پلان دی او د ماشومانو دی نای ماشوم نو دی ګوره یو سړی وي چې بچی به په کار راشي نو الله جواب وکړو چې نه ګوره دواړه په کار نه راځي چې دین نه ما غنا عنه ماله وما کسب الله ویا پیدا ورنکړه ابو لهب ته ماله مال دده وما کسب او نه اولاد دده کسب دا بچی ته وای بخاری کې روایت ده عائشہ رضی الله تعالی عنها نقل کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې ستاسو طیب مال کم دی اولاد ستاسو دی کسب ستاسو کم دی اولاد بچي خلک د دې لپاره چې لاس په د مور او پلار ازاج او نن سبا بچي سردردی ده داغي وجه ده د قیامت علاماتو کې یو روایت شته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قیامت ته بنږدې صاحب العیال صاحب الاولاد یعنی چې د چا بچیو هغه به غمجنی دا به سخت په غمونو کې مبتلا دی صاحب الاولاد او چې کم بچو والا نه دی نو بالکل به دا په آرام دا به برابري نو اوس چې ګورې که نه صاحب الاولاد غمجنی خوا ځکه بچی لاړی او چرته لاړ او د شپې به راغلی او کوبنی راغلی نو اوس خو څوک غږ بچي ته نشي کولی ځکه چې تربیت غلط شوی او دین نه ښودلی شوی دا عمر رضی الله تعالی عنه د زمانې واقع ده کنه عمر رضی الله تعالی عنه یو بابا رالی به دې تندي باندې ولا چا غوز ودرولی پړانګي واله عمر رضی الله تعالی عنه ته ویل زوی می والما عمر رضی الله غصه شو شورته ولېګله پوجیان ویلا شو دا سړی راولې لاس تړلې هغه لاړو یو شپانکې نیولې او راوس خیرن پیران او خصاو بابر سره نو چې کله ودرا عمر رضی الله تعالی عنہ ته پوسو کو د نوم او بیا د قران د تعلیم وڅ د قران تعلیم څه شی دې ذکرې ویل نه نو ویل پلار دی والے ویل پلار می والے ورګه ز توسخیصه ویل کو پلار خو دې کار ویل وکړو چې ځکه بالغ شوم او پخاو بد پیش خریل علاغستی دی ویل د غره لمنه را خوستل دی ویل دلته بیت سره او دایره ته ویلې دي چې د اخره یو بل چیچیا چې کم یو دا بل چیچونه دا یو ووا چې خر د نمړنه کی چر وران خر ووا بډانګي باندې را ډانګي راکله مازیګر می چې خر راوصل کوړه د ابا او د بابا او د ابي جنگ نو دا بابا په بادو بس مال پرې دا وا بای پرې دا وا نه پرې کوسله د تندې می په یوارو بس دا وران وسم می کو دلاله د تربيت را کړي نو وسې بچوله تربيت نه ور کړي صرف ډانګي لاس کې ور کړي او یا د سکول تعلیم په صرف حاصل کړي دینی تعلیم نه ور کړي نو یاره زمون قدر نه کوي او زمونږ احترام نه کوي د بچینا سردردی کنه تاسو ته پته نه مونږ له مسلې راځي کله وی تعویذ ابل وزیو راغله ما ته وی په دې خزه مې د شي تعویذ وکړه چې دا خزه کرا غند شي نو ما چې دا کرا غند څه ته وي کرا غند څه پیژنه تابعدار شي نسم شي د سراته وونو کرا غند ټکه څه پیژنم نو ګوره خلک هر شی خلک د حدود نه بار شو شریعت نشته دین نشته شرعي فردا کور کې نشته د قران او د حدیثو نظام په د بدن د سړی د انسان بدن کې نشته ګوره زمونږ د مرګ تپوس د نظام الله نه کوي چیرې پانات کې عبادت کې اسلام ولې نه او یا په ملک کې ولې نه او سلیمان ولې نه بندول نه د دې څلور 15 فوټه بدن الله تپوس کوي الله وی چې زاد د ملک پرې دا کلم پرې دا او نور خلق پرې دا تا څه شي کړی تا کې شریعت شته ستا خوراک د سنت موافق دی ستا جامه د سنت موافق ده ستا ناصر سنت موافق ده تا څه شي کړی نو ګور هر سړی د خپل ځان ته فکر وکي قران کریم کې الله وی ایمان ولا وقو انفسکم واهلکم نارا خپل ځان د جهنم نه بچکا او خپل اهل او عیال بچی د جهنم نه بچکا ګور هر سړی له الله یو هدا ور کړی داغي ته پوسبتی کی حدیث کې راځي د الله نبی ویا چې یو سړی ناروا ویني هغه د پلاس باندې بند دا مرتبه د حکمرانانو ده هغه نه به تاسو کې سلیمان ملک چلیده تاول نه بنداوله سود کېدل او تاول نه بنداو دین موږ نه تاسو نه کی دار سړي خپل مرتبه شریعت کوستلی دوی موي لاس باندې نشي بنداوله نو الله ویا کم از کم د دې سړیا واعظ او نصيحت دا د علماو مرتبه ده روایت کې راځي یو سړی دی په لاس باندې بنکی کونه یا نو دالې په جبه باندې بنکی جبه مطلب دا دی یعنی واعظ او نصیحت دا د علماو مرتبه ده تمن کرینی د زمانه موافق بیان پکار دی خبره پکار ده اوس ځنې سړی منبر ته وخیږي کې بنیا هغه زړه لام درلاوي الکه دا نوی دا جدید چې څه د خلک په فتنو کې اخته دي دا مسائل دي عوامو ته ذکر کول پکار دي چې دا خلک په هغه عمل وکړي
د فصاحت او د علمیت یو نښه ده چې علما وایي چې عالم به د مقتضی الحال خبره کوي، یعنی په دې حال کې خلک په کومه ګناه کې مبتلا دي، هغه ګناه به د عالم چیړي او هغه به د قرآن او د حدیث نه رد کوي او خلک به سمې لارې او صحیح لاره به خلکو ته کوي. دا یو د علمیت نښه علماو دا ذکر کړې ده. او دریمه مرتبه دا ده چې په د الله سم نشي منع کولی او په ژبه هم نشي، نو د الله نبي وایه زړه کې خو یې بد وګڼه. دا اوس ستاسو مرتبه ده د عوام. بچی دی سنت موافق ژوند نه تېرویه، نو بسه ته اوس لږړه بد ته. یو ورځ د ابۍ د ډوډۍ نه پاڅي بابا ته پیدا ته وګوره، دې بچي ته وګوره دا څه شروع کړي دی ده، ته ګوره چې دا اصل له سمیږي کو نه. وایي د ځوانۍ خوب دی، وایي ګوره چې پای نه څه وایي د سهار مانځه دا د ځوانۍ خوب وي، نو دا پې خوښه وي چې دی جهنم ته واچوي او دا پې خوښه یه چې د دې نافرمان اولاد جوړ شي. نو بهرحاله بچو له تربیت ورکوي، دا کسب حلال دی. په روایتو کې راځي چې دا ستاسو طیبه ګټه ده، د دې ګټې نه پیداواله. نو الله ما اغنا عنه مالو، الله پیدا ورنکړه ابولهب ته مالو مال ده وما کسب او نه بچو. سیاسلا نارن الله زر دی چې ننوځي ورته دا تلهبه چې خاوند لمبو دی. وامراتو الله ښځه ده د حمالة الحطب بارونکې د ډکو وه. د ښځې نوم یې ام جمیل، دا یې ښځه وه او دا د دې مخالفت د نبي کې د خاوند ملګرې وه. نو ګوره دا یو معنی ده دی چې حمالة الحطب معنی ده ډکې باری. د دې ابن کثیره درې توجیهات کړي او زاد المسیره علامه ابن جوزی رحم الله وایي د دې درې معنی دي د دې لفظ. یو معنی ده چې الله د دې سپکوالي ته اشاره کړي، یعنی د ابولهب د مکې ملک و خو د هغه باوجود به ښځې به د غره نه ډکیه په شا باندې راوړله او په سر. نو ګوره یو سړی دومره مالداره یو د ده ښځه ډکو لځي او غره لځي، نو دا څومره سپک کار دی. دا مرض اوس هم په دې خانانو ملکانو کې دی. اوس ګوره په کلي په منځ کې ټینکۍ کړي او د کلي ښځې او نر وله راوځي او ګوره یو غوب لرګی به هم داسې ځي، بل غوب لرګی هم داسې رواني او څوک دا نه وایه چې یاره دا خان ملک دومره کارونه وکړله او څوک وایه یاره کوڅه پخی او دا پخی. دی دا ټینکۍ ولې داسې نه جوړی چې د دې نه کنیکشن وکړي او د هر نوکر او د هر سړي کور ته پیپ لاړ شي. دا ګران کار دی. یا ټینکۍ وکړه او دې نوکر او دې خلکو ته یې ویل دې کوټه سر ته چې ځای لکه ځان له ته پیپ یو وغځوئ. نه دا ځکه نه وایي چې بیا سلیما بندېږي، ځکه بیا خو د دې وړه نه خوشحالېږي چې خان لالا د کوټې په سر ناست او ښکته ټي وي ته ګوري، ټي وي چالي که نه. زنانه راځي منګي وسری بې حیایي جوړېږي. ولې زنانه چې خامخا اوبه واړي په انسان باندې جامې بدن پسې نښلي، زنانه بې حیا کېږي، بهر ته راوځي. دا د دې خلکو په خټه کې دا کارونه ښکلی شوي او دا د هغې زمانې نه د ابولهب د نسل نه دا مسله را روانه ده چې هغه دا کارونه کول چې خپله ښځه به دا ډکو له غره له لېږله. نو قرآن ذکر وکړو د دې سپکاوالي چې ملکه ښځه دې چېرته ګرځېدله او دا ولې د څه کوله، د ملکۍ کوله. او دویمه معنی دا ده، علما وایي دا عبارت دی د چغلخورۍ نه. دا چغلخوره وه دا ښځه او دا په ښځو کې سخت مرض دی، کو مړي له لاړه او کو ژوندي له لاړه. نو دا به په پردۍ ښځه باس کوي، بس د کینی او لا د بازو سر ته ختنی نه، بس وایي دا پلانۍ خو داسې دغه خواره شوې ده. ته ګوره عمر به یې وایي ښه نه بله وایي دا پلانۍ خو داسې چاقه شوې ده. نو دې خبرو ته مقصد ته مړي له راغلي. صحیح ده. لاول خو ناروا خلک دا کوي چې ګوره نارینه پردی مړ دی، نو په حدیثو نه ثابته مسله ده د قرآن نه چې نارینه مړ دی او ستا ورسره په ژوند کې د هغې نه پرده فرض وه، نو په مړینې مقشان پرده ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځله د صحابه کرامو جماعت ته ویله، ډله ناسته وه، ویل بهترینه ښځه کم ده؟ نو صحابه یو بل ته کتل، چاته جواب نه ومالي. علی رضی الله تعالی عنہ پټ لاړی کور ته، د فاطمې رضی الله تعالی عنها نه تپوس وکړو، ویل بهترینه ښځه څوک ده؟ هغه ویل بهترینه ښځه هغه ده چې نه څوک لیدلی او نه چا لیدلي، دا غوره ښځه ده. نو علی رضی الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې دا بهترینه ښځه هغه ده چې نه څوک لیدلی او نه چا لیدلي. ویل دا ستا جواب نه دی، د جواب درته بل چا کړی. نه به ویل چې دا ما ته فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ما ته دا جواب کړی، هغې ورکړ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې فاطمه تو بضعه من فاطمه رضی الله تعالی عنها دا خو زما د زړه ټوټه ده او د زړه نه زړه ته لار تلي، هغې ته دا مسله معلومه وه.
نو به هر حاله ګوره په مړینې باندې ګوره دې ته کتل ناروا دي او اوس الله دې معاف کړي چې په کور کې ښځه یا او ځان له ژوند د خاوند خواته تیری نو ته وایې ګنې د کاباڼ مګه ده داسې خیرنې به یې اغوستي او داسې مرداره به او چې کله پردي واده لځي یا پردي مړي لځي نو ته به یې نه پېژنې چې دغه زما خور ولور او ښځه وه نه بل څوک ده ځان یې ورته داسې برابر کړی نو ته مړي لځي د چا څه غم کې کو خپلې جامې ښکاره کې او خپله سونا او خپل ډول او سینګار ښکاره کې مړو له څوک نه ځي فاطمه رضی الله تعالی عنها د شپې راوتې وه مړي له تلې وه رسول الله سلام په لاره ولیدله ویل فاطمې څه کې ویل د الله نبي د دې کاله که مړی شوی اوس نارینه مړو نو زه د شپې رالمه تعزیت له هغه نارینه ښخ شوی دی زه تعزیت له رالمه تسلي مې ورکوله شریعت کې جایز ده بس لاړه شه که نه د مړی وشو نو وروسته لاړه شه مړی به ښخ کي که ستا د دې خلکو څه همدردي او رښتیا غم اظهار مقصد و نو ته به د شریعت موافق لاړه شي لاړه شه هغې له تسلیم ورکه هغې ته د اسلام مطابق خبرې مو که هغې ته د مرګ خبرې مو که چې دا موږ ټول دې له پیدا دې له خلک ځي تاسو په دې ګریوان کې سوچ وکړئ چې کومه ښځه داسې تلې ده چې هغې هغه د مړي ښځې ته او یا چا ته ویلي چې زه ترورې موږ یې ټول دې مرګ له پیدا کړي او صبر کوه او پیغمبران مړي دي تاسو خو دا پته هم نه لګي دی خو ځان له ډول او سینګار لځي هېڅ څه هم نور نه ځي نو چغلخوري دا کبیره ګناه ده او حدیث کې راځي لا یدخل الجنة قطات د الله نبي وایي چغلماره ښځه او چغلمار سړی دا هېڅکله جنت ته نشي تللی کو د دې سره لاړې یعنې د چغلخورۍ سره لاړې او توبه دې نه وایستلې نو د الله نبي ګوره جنت ته نشي تللی یا مننه چې اول نشي داخلېدلی وروسته به د دې ګناه اوس د دې سزا به اوس غمې بیا به ځي او یا معنه دا ده چې توبه دې نه وایستلې او دې ته دې حلاله ویلې وه نو بیا به همیشه جهنم وي یعنې دې کار ته دې حلال بیا خو کفر دی نلای و امرأة حمالة الحطب درېیمه معنه دا ده چې دا جزا من جنس عمل ده دا نه چې دی به د رسول الله سلم په لاره کې غنی اچلي نو چې کله دا مړه شي په روایاتو کې راځي دا مړه ده نو چې د مرګ نه پس به دا ښځه د جهنم په جهنم کې به ډکې راجمع کوي او د خاوند په سر باندې به ګېډه ایږدي د پاره د دې چې دا اور پې نور هم تیز شي دا به کار د دي ولې دا کار کوي ځکه چې غنې به دې راوړلې او مارکونډۍ غنې به د رسول الله سلمه په لاره کې دا ګزارلې دا چې کله سړی هلته لاړ شي نو هغه کومه نقشه چې ده که نه په هغه پوهیږي چې د ابولهب کور په کوم ځای کې دی او د رسول الله سلم کور کوم ځای کې و نو بیا به تا ته دا بلکل ودرېږي چې او دیو به دا کارونه کول ځکه د دیو کور مخکې دی او د نبي علیه السلام کور وروسته راځي نو لاره به د دیو په لاره باندې وه په کور باندې به نلای و امرأته ښځه ده د الله حمالة الحطب بارونکې د ډکو ده فی جیدها حبل من مسد الله یا فی جیدها په سډای کې حبل رسی به وه من مسد د پټو د کجورونه یعنې همیشه به د ځانه سم زمیدار او څوکیدار جوړ کړی او په دې ولي باندې به رسی پرته وه او همیشه به ډکو له روان و بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد سورة اخلاص د قرآن کریم وړوکې سورت دی خو ډېر لوی فضایل یې راغلي روایت کې راځي سلسل قرآن یې ورته ویلې بخاري کې روایت دی چې 3 ځلې سړی ووایه د پوره قرآن ثواب ورته میلاویږي او په تمامو فرقو باطلو باندې الله رد کړی په دې صورت کې دا چې کله ابولهب مړ شولو که نه نو ابولهب چې ژوندی و نو توحید ته رکاوټ ولې دا به هر ځای کې روانو بازارونو کې به هم روانو پیغمبر پسې کوڅو کې به هم روانو نارې به ویلې ویل هذا الرجل مجنون ویل دا سړی لیونی دی د دې خبره مه منئ فلا تطیعوا ویل تابعداري مه کوئ هذا شاعر ویل دا سړی شاعر دی او ویل فلا تطیعوا تابعداري مه کوئ دین یې بدل کړی دی نو چې ابولهب الله مردار کو دا تبلیغ ته د مسلې د توحید ته رکاوټ نه الله اوس ویا قل وایه پیغمبره هو الله احد دا مسله په میدان باندې وکړه چې الله ایک یو ذات دی اوس خو څوک د بندولو دا نشته نو په جهر باندې اوس اعلان کوه وپد او جرګه راغلې وه د مشرکینو رسول الله سلم ته یې ویله انسب لرا ربک د رب نسب دې راته بیان که نو یې چې زمونږ الهه خو څه د خټو نه جوړ دی او څه د ګټو نه او څه د کجورو نه او څه د وړو نه ځکه دیو به د چقړو کجورو نه خدایان جوړول عمر رضی الله تعالی عنه وایي که وایي چې ما ته مې اعلان را په یادېږي نو خاندم یو ورځ مې وایه د کجورو نه مې دغه جوړ کړی ویله وایي قاتو را که څه نه وي یو به مې ترادرې کوله خوړله به
ایسته مې ټول خلاص. نو بیا اوس پوهمه چې دا څنګه خدای و چې ومې خوړ او ختم مې کو دی څه ونه وي. نو ګوره الله ویا زه ایک یو ذات ما د الله رب العزت دی جوسی او دی بدن دی ته محتاج نه دی. دا څه مخلوق نه دی چې دی تپوس کوي. نه الله جواب ورکو قول تو پیغمبره هو الله احد دا الله ایک یو ذات دی. نو بیا دوی سوالو کو چې الله خو یو دی دا منو. خدا را تو وایا چې د الله سره څوک شریکان شته او کو نه. نه الله جواب کوي الله صمد الله ایک یو ذات دی. الله صمد الله بی نیاز دی. الله صمد الله بی حاجت دی. عبد الله بن عباس صمد چاته وای الذي هغه ذات دی چې تمام مخلوق هغه ته هغه خپل ضرورتونه وړاندې کوي او هغه ذات دی چې هغه هیڅ خپل ضرورت نه وړاندې کوي یعنی چاته محتاج نه دی. سیبوی وای کنه مان الله گفتان سیبوی یولهونا پلوایجهم لدای وای معنا د لفظ الله سیبوی کړي دا هغه ذات دی چې په وخت ضرورت او په وخت تکلیف کې خلک هغه ته فریاد کوي. تمام مخلوق هغه ته فریاد کوي. دغه ته سمد ذات وي. خدام منو چې الله به حاجت دی. نو دارا ته وایا چې عیسی علی السلام د چا زوی دی. ځکه دوی دعوا کړې وي عیسی علی السلام د الله زوی دی. يهود پاس یې دلا ویل عزیر علی السلام د الله زوی نه دی. څه مشرکین د مکه ودرېدل ویل ملائکه د الله نونه نه دي. څه الملائکه بنات الله ویل دا د الله نونه دی. الله جواب کوي لم یلد ولم یولد نه د الله نه څوک پیدا دی ولم یولد او نه الله د چا نه پیدا کړی شوی دی. شیخ القرآن د پنځپیر به معنا کوله چې لم یلد یعنی نه د چا پلار دی ولم یولد او نه د چا زوی دی. د الله دې ته محتاج نه دی. دا د مخلوق صفتونه دي پلارواله او زویواله. الله دې ته محتاج نه دی. خدام منوا چې الله زامنم نشتا نینو نشتا خو څه مثل خو به یې کنه د الله په شان څوک نه. ځکه اوس خلک باباګان مني څوک یې پلانې په غیب پوهېږي او د پلاني قبر نه غواړه او پلاني خواله ورځه د پلاني او څوک یې په وسیله کې دا پیش کوه چې د پیغمبر په برکت یې د نه غواړم د پلاني په دې نه غواړم. دا بعضې د اهل بدع نه دي. دا عقیده د خلکو بګړاو کي او بیا عوام الناس خلک په څه پوهېږي یاره وایي نیک سړی دی ته ورېږوي د دې په نوم یې وغواړو. چا چې د نیک سړیا په نوم باندې دعا وکړله فقط اشرک دا خو مشرک شو. هبا منصور عمل د ټول لاړې سین ویو. د نیک خپله مرتبه ده. ګوره نبي څومره لوی هستي ده. موږ داسې نشو ویلی چې یا الله د نبي په اسری را یعنی دا شرک دی د نبي. نو چې د نبي په اسری نشي نو ولی پکې چا راوس. نو دا خلک یا بعض یا بس هغه خپل هغه پیټه وړه کوي په دې مسله کې. د دې خپل اغراض یا خپل مقاصد دي. هغه مقاصد دی چې دوی دا مسلې نه کوي نو دم دوراهیله خو به څوک نه ورځي او نه څخله څوک ورځي. نو دا چې را پلاني ولی د سیو پلان او د ځانه به قصې کوي او څوک را پاتېږي ما په ایخه و امام بهنی په دې جمعات کې ولیدو په ایخه باندې مې او څوک وي عبدالقادر جیلانی وای مړو نو چې قبره مولا وکتلو وای الله ولا یو تلش چته مکتبه ور کړی و او مطالعه کول او ناس کته الله د نبی نه غلبي خلق نه روان دي. د بخاریه رسول الله سلام چې وفات شو نو دا غته چوتا کړلا ویل رفیق اعلی لاړم روحونه برلال. منګه عقیده دانا چې د رسول الله سلام روح مبارک د په جنت الفردوس کې دی. دا عقیده ولره او د رسول الله سلام بدن مبارک په خپل روزه کې داسې سالم او روغ رمټ دی چې زما استاد بدن نه تازه دی. ځکه صفا روایت دی د الله نبی وای چې د انبیاو غوښه الله په ځمکه حرامه کړې ده دا نشي خوړلی. نو چې د شهید دا نشي نو د شهید نه خو د نبی مرتبه شوته ده نو د نبی دا هم نشي. خو دا عقیده لره چې د رسول الله سلام روح مبارک په جنت الفردوس کې دی. اوس دا د کوم ځای نه ثابته ده چې په جنت الفردوس کې دا په بخاري کې روایت دی. رسول الله سلام یې معراج ته چې وخېجاو نو وایي زه جبریل روان کړی وم او میکائیل دواړو د لاسه ونیولم چې راځه د جنت سیل لبانک یو بنګله وخوستله دا د پلاني ده. نو یو سپینه بنګله وه وایي ما ورته ویله چې دا د چا ده وایي ما ته ویل چې دا ستا دله به ته راځي. ویل ما ورته ویل چې د خپل کور ته مې پرېږده چې لږ خو یې وینم دیدار خو یې وکړو. وایي ما ته جبریل ویله چې رسوله ستا په راتګ کې لا ټیم شته ته چې کله وفات شي نو دلته به راځي د مرګ نه مخکې نه شي تللی. نو د دقې روایت نه امام بخاري وایي چې د رسول الله سلام روح مبارک دا بره جنت کې دی.
او دا د نورو حدیثونو هم ثابتېږي ځکه چې والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا معنا دا ده چې ملائکه له روح والي نو د ریښمو کپړه کې رانغښتئ منډې وایي اسمان دروازه وټکئ هغه یې غږ وکړي من څوک او وایي زه پلانی یم عزرایل یم یا د هغې چې کومه دعا ورسره دي هغه ملائکو سره لګې دي هغه نو هغه ورته ووایه چې زم ور ورته کولاو کړي چې دا د پلاني روح دی بری وښوي بیا په حدیث کې داسې راځي دا په حدیث کې راځي چې دا روح کله بره وخیږي نو د نورو روحونو ته پته لګېدلي یو بل ګړي که نه موږ دلته څوک راشي موږ یاره پلانی راوستی دی پلانی راغلی جیلین چې کله بودي یو بل ته یاره وایي پلانی راغلی یو بل لیدلي هم نه یو بل ته نارې دانګې د ارواحو ته پته لګي حدیث کې راځي نو دی ولا استقبال ته راوتي چېره پلانی رالی او دا خو زمونږ رور او زمونږ پلار یا پلان زوی و دا بس دا ورته ټول راوتي دا خپل رشته دار بس دی ورسه میلاو شي نو وایي داسې خوشحالی لکه سړی چې د قید نه راشي داسې خوشحالی دا روحونه یو بل ته مبارک نو بیا وایي دا په کم وخت کې خفه شي نو روایت کې راځي وایي دا ترې تپوس وکړي چې لکه پلانی خو پکې ونه لیدو لکه یو مړي که نه نو څوک یې مړی وایي پلانی نو هغه وایي چې هغه راغلی دا نور روحونه ورته وایي چې هغه هم راغلی و وایي زما نه مخکې راغلی و نو بس وایي دلته نه دی راغلی دا به سجین ته تللی دی د روحه د اومې ځمکې د لاندې جهنم دی نو هغه سجین ته دا روح ځي نو دا اوږده مسله ده چې بیا په دې قبر کې عذاب څنګه دی د دې سره تعلق دی د قبر اصل قبر چې دی دا برزخ دی ځکه چې یو سړی خښ کړی نه دی اوبو ویوړ زمریانو وخوړه یا په اور باندې هندوان سوځي نو ته به د هغو د قبر عذاب نه منې ولې به یې نه منې منې به یې مسلمانې دا روح له عذاب ورکلی کېږي د دې د وجې نه ندای حق نومي کتاب دی 3 جلده د حسین علي رحم الله هغه وایي چې دا روح نه دی وایي دا د مرګ نه پس اصل دی او په دنیا کې دا روح دا اصل نه دی دا فرع ده اوس دا روح ته ووا دا د خولې نه دی او سویلې وباسه دا روح ته نینې خو ګوره دا بدن داسې اوس کونډه خوږېږي نو دا بدن په دنیا کې اصل دی دا روح اصل نه دی چې کله سړی مړ شي نو دا روح اصل شي بیا که روح خوږېږي دا بدن بیا هسې دلته پروت اصل کې روح خوږي نو دا عذاب چېرته ورکوي دا الله ورکوي په برزخ کې وله ورکوي او دې قبر سره د تعلق دی نو هغه څنګه دی اوس دا کیفیت به پټ وساته الله نه دی بیان کړی او نه رسول الله بیان کړی نو بس ابن کثیر ښکلې قاعده ذکر کړې ده وایي ابهم ما ابهمه الله وایي چې څه الله او د الله رسول نه دی بیان کړي وایي ته مه بیانوه بعضې خلک وایي که نه زموږ یو استاد و هغه ته یو کس خط ورولېږو ویل دا سابقه په سپی به جنت ته ځي کو جهنم ته نه هغه ورته وویله کو جنت ته لاړې ویل پلار به دې پې ورشي چې په دروازه کې بیا ولاړي نو ګوره د دې تذکره په قرآن حدیث کې نشته نو بیا ما چرسده کې درس کولو نو زه د بني اسرائیل او سورت بقره کې واقعه ده چې هغې د وفومها وعدسها وبصلها د دې پیازې غوښتل او دا شینه مینه ګندنه مندنه دا نسکانې غوښتل نو ماله یو پروفیسر ما ته وایه وایي چې مولوي صاحب وایي دا مولۍ د څه نه جوړه کړې ده نو ما زه د الله خواته نه وم چې د څه نه یې جوړوله او تا ته به دا پته وایي ما ته چا ویلي چې یاره دا فرعون وي او دسماته یې کړی و بیا په دغه ایښې و دا ټوپۍ پې ایښې وه نو وایي چې سال له رالی وایي مولۍ ته جوړه شوه نو مال چې دا ته ویل چې یاره دا ما ته چې یو مولا ویل خدای دې مال غر که چې غر شي چې څه الله نه وي اوس د غوښې د څه نه جوړه کړې او پلانې دې کې ستا څه کار دی دا مسله د سره د بیان نه ده او نه ده تپوس ته د دې د وجې نه قرآن کریم وایي چې لا تسألو عن اشیا الله یې د بعضې شیانو باره کې تپوس مه کوئ خو جواب یې درته ښکاره شو بیا به خفه شي لکه یو صحابي تپوس وکړي زما پلار ویل څوک دی نو رسول الله صلی الله ویل پلانې دی بل لاپه ویل زما پلار چرته دی نو رسول الله صلی الله ویل په جهنم کې دی نو بس خفه و بیا نو ویل څه له تپوس کوئ نو الله آیات راولېږو چې باندې سوالونه بېهوده سوالونه مه کوئ نو ګوره د الله مثل نشته نو چې دا خلک څه غواړي که نو د الله نه یې غواړئ د مخلوق نه مې نه غواړي ولم یکن له کفوا احد نشته د الله سره کفوا برابر او مثل احدنا هېڅوک نه د الله په ذات کې څوک شته برابر نه د الله په صفاتو کې څوک شته برابر بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق معوذتین 2 سورتونه لنډي سورتونه دي د قرآن کریم او دې ته معوذتین وایي دا د اسلام قلعه ده بخاري کې روایت دی وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم به نه وده کېدلو تر څو پورې به چې دا 2 سورتونه نه ویلي د دې د ویلو طریقه دا ده ښه دا داسې نه ویل چې ویې ویله بلکې دا به یې وویله او یو ځل به یې وویله او په دې لاسو باندې به یې چف کړه او بیا به په ټول بدن باندې راښکل بیا به یې وویله
او بیا په لاس بیا په بدن بیا په بدن دای طریقه ده صرف ویلی نه دي او ویلو کې ثواب شته خو طریقه د رسول الله ده صلی الله علیه وسلم او په بل روایت کې وسنا سورۃ اخلاص هم ده چې دا درې وانه ووي نو دا اسلام قلا ده مسله توحید دی بیان کړله خلق به وي چې څه کافر مولا دی نو ته دا دوه سورتونه واوا چې څوک د نظر نه کی او نه د باندې څوک سحر او جادو وکي رسول الله سلام باندې سحر کړو د لبید بن عاصم یو يهودیو داغه نونه وی غیر علی گلی وی او د پیغمبر علی السلام غلامو داغه نه غمنځ اغسته و په غمنځ کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویخته مبارک هغه وړیو او هغه له ایول زغوټي ور کړی دا يهود د پخوانه ساحران جادوګران دي او دا سحر او جادو دا کفر دی په دې کې د شیطان نه امداد غواړي او د فرعون او د قارون نه پکې امداد غواړي دا غي نمونه پکې لیکي او دانګي غلط الفاظ لیکي او پتش او د سماتی باندې لیکي او ژوندۍ چرګه دا په زاړه قبر کې د مړی پورې خخی او دا غي د مخوک او د اثر صرف کاری چې هغه مړ شي نو جادو ال تاثیر کوي د تکاله جادو چې خلک وای نو دا کتابونو کې لکه تذکرہ شوی نور دا شي نه منګ نه کو ځکه کولی کفر دی او نه د دې تایید کو نه څه بلکې دا شي نه ناروا دي یا حرام کار دی د نزان ساتل پکار دي خو بهر التزام د موا یسو مولوی سے بویل مکته درس کې چې یاره درې شي نه ډېر زر نظر دي یو طالب جان ډېر زر نظر کیږي یو ناوی نظر کیږي او یو چې دین وې دا مال ډېر ماشوم ډېر زر نظر کیږي ځکه چې طالب ما خواره مدرسې لته ټول عمر د سوري د لاندې تیر کړی خپاک صفا سوتای چې کور تران شي سپینې جامې او سپینې رومالي سرګي توري کړي ډبې تر وزیا بس بابا وې دا څوک دی دا خو د پلانې د کافر جوړې سم کیسه شوی نو بس سال سفر خېټه خراب یا ایزیواله او یو ناوی کو ناوی ارڅنګ یې خواغه په شپېته ولو پټو کې رانګختی او بس وس ولام دی ما په وس اوزار برابر دی وسم چې کدي کتل صرف سپېمی او سترګې ګوري چې شته دی نور اسم کایس مېس بازار کې خرڅي هغه ځینې سم راوړي نو بهر حاله دا زنانه وای ناوی ډیر زر نظر کینو کوار څنګه یوای وسترګه غلې کارا کیا چې ابي بډای راشو د کافر لوري راوست هغه بیا سال بیا لانجی کونجی نظری نو ګوره چې کوړه خوشحالي راتلله او کوړه یو نوې چیزه نو په هغه باندې دا دوه سورتونه وایا در صحابه او طریقه وا او یو روایت ندام ثابت ده چې لا حول ولا قوه الا بالله دا ډیره موثره ده دا بالکل نظر ده پکې دا چې په ماشومان وي په ځان باندې وي او دا نن کور باندې وي نو دا هیڅ کله نظر نشي اغستلی او روایت کې راځي دا نظر کبیره ګناه ده وای د دې سړی مثال د غوی دی د الله نبی وای دا غوی وتړی کور چې کوم سړی نظر لګي نو دا ځنې سړی نظر هم لګي او دا ظالم ماشاءالله نه وای او ته پته چې لکه زما دا نظر لګي نو دا ګناه ده ګوره په دې فخر نه دی پکار دی نه سخت من راغلی نو دا آیاتونه رالی ولس غټي ور کړی وي بیر زروان کوي ولته تعویذونه خخ کړیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبرئیل رالی چې بیر زروان کې دا شانتي تعویذونه دی تعویذونه راوکا غلال علی رضی الله تعالی عنہ ویلې گو یا مقداد رضی الله عنه او هغه تعویذونه راوړي ولس غټي وي یو غټه به لکولا او بس یو آیات بیوا چې کله من الجنه والناس ورسیدو لکه پیغمبر چې سره بیمار نه بالکل روغ قولتو پیغمبر اعوذ برب الفلق پناه غواړم پرب د سبا من شر ما خلق د شر د سنا خلقا چې الله پیدا کړی دي و من شر غاسق او د شر د تیارینا اذا وقبا کلا چې تیار په خشي یعنی تیار را خورشیا نو بیا د الله نبی ما شومان هم برته مرو باسي دروازه په خپل لاس باندې بنده کوي حسینه چې دشمن د باندې حمله وکړي نو دا مسنون اسکار بیا چې کورتم را نوتل نو دا وا چې د تیارې د شر نه بچ و من شر نفاثات فی العقد او د شر د پکو کون کنا فی العقد په غوټو کې دا نفاثات دا زنانو ټکې دي دا ځکه دا جادو زنانه وکړي او دا مرزم په زنانه وکي ځکه خاون خوار وټرالای چلی بار بازه کې دا وتلی دا پیرانو با مولوی صاحب خالو یا ور چفتونو مولوی صاحب خالو او چفتونه چې د انګلیش خط دی به د پیګیم الګا د مسنون دوا ولا ولی کوم چې حدیثو کې راغلی ده اصفا ولی چې مسلمانان پی پویږي چې دا دوا ده او چې دا د انګلیش خط لیکل او بوته واچو د 500 د درکم او د 100 د درکم دکانداری د شروع کړي ده الله دې ما کیسو کې به یو جامه کې کوي و آدم علی السلام چې پیدا کونه الله اوس زر هنرونه پیدا کړ زر کاروبارونه زر قسمه تجارتونه او دای وته ویلا چې ابن آدم اولاد ته بدی اوای
چې ګوره زما دین به په دنیا نه خرڅوي او د دې زرو کارونو نه یو کار زده کوي. نو ګوره تجارت خلک وایي د انبیاو کار دی، که نه حدیثو کې راځي دا د انبیاو کار دی. الله رب العزت تجارتګر سړی نه خرابوي. نو ولې دا د انبیاو په منصب باندې روان دي. نو باندې کوم مولای او څښتونه کوي روپۍ لي که نه، نو دا هم دکاندار دی، یو قسم دکانداري شروع کړي. نو دا دې نه کوي دا کار. او شرعي دم چې کوم په حدیثو کې راغلی، په ترمیزي کې باب دی، په مشکات کې باب دی، کتاب رقا دا د تعویذونو باب، دا د دواګانو باب دی، ادعیة المأثوره کمې دواګانې نبی ویلي، په ماشومې کمه ویلي، د جړلې کمې ویلي. عبدالله بن عمر ما ماشومان په دې دوا دمول چې اعوذ بکلمات الله التامه من كل شیطان وهامه ومن كل عین ولامه. بچې دا په یوه ورځې دم کیا کورین به هم نه کوي، ته به یې جړی به نه جاړي. خو چېرته چاته یاده ده؟ اوس خو د کرکټو نومونه وړو ته یاد دي، دواو ته نه ده یاده. ښځو ته د شپېشترو نومونه یاد دي، دوا نشي یادولی. ژبه دې پیړه، نو ژبه چې پیړه یادوئ ټکی به هم یاد نه کوي. ومن شر النفاثات فی العقد، او د شرع د پکو کوونکو نه په غوټو کې. درېیمه معنا شیخ القرآن شیخ غلام الله خان رحم الله دا کړي، ومن شر النفاثات، او د شرع د پروپیګنډه کوونکو نه فی العقد، په مجالسو کې چې په مجلس کې ناست او هغوی د باندې مجلس ګرم کړی. الله د داسې مجالسو نه پناه غواړو چې خلک هم تذکره کوي. ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، او د شر د کینې کوونکي نه اذا حسد، کله چې کینه ښکاره کړي. کینه کبیره ګناه ده. په اسمان کې اول ابلیس کړی و، همیشه لعنتي شو. آدم علیه السلام ته سجده نه کوله، وی تا دا د خټې نه پیدا کړی او زه دې د اور نه، وی څنګه درته سجده وکړم؟ تکبر یې وکړو. او په ځمکه باندې اول قابل کړی و، قابل اول یې د حسد یې وکړو، حابل یې مړ کړو. د آدم علیه السلام زوی و، خپل رور یې دا یې مړ. د هغه زمانې نه دا قتل شروع. نو ګوره دا کینه نه ده، کله کله سړی قتل ته هم اړوي، ښه یعنې مرګ ته دې تیاروي او د رور مرګ ته دې تیاروي. نو د کینې نه پناه غواړئ، د کینې نه پناه غواړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، وتوای پیغمبره پناه غواړم په رب د ماشومانو، ملک الناس په باچا د ځوانانو، اله الناس په معبود د بوډاګانو. درې قسمه حالات دي، درې وړه الله ذکر کړي. په ماشوموالي کې رب ته محتاج، په تربیت کې نو هلته رب ذکر کو، ذکر رب معنا ده تربیت کوونکی. نه الله د ماشومانو تربیت زه کومه، په ماشوموالي کې الله د چا تربیت کړي. مالک نه چې ځوان شو الله وای نو باچا دې څوک دی. نو ځواني کنه کله د ځواني کې راشي، بس وای ځواني چې فخر راشي هم لته وای. نو بس ځوان چې ځواني راشي دا سکون راړ وي د دیوالم سورې کوم. نو خو کله چې په غاښ یا په دغه باندې به پروتي زنګو پروتي نه لای ګوره مالک الناس باچا دی. او کله چې بوډا شولیا نو به په کور کې جین دې مکانځه. او ما چرته وی روزه ګرانه ده، روزه نه ده ګرانه، پتا باندې ګرانه شوی دی. الهی الناس په جمعات کې کینه، درس ته قرآن ته کینه، هیڅ نه ده ګرانه، جګ جوړ وي. نو معبود د بوډاګانو دی. الله دقه طرف ته بوډاګان فریاد کوي، نو معبود دی د بوډاګانو. په دغه نوم باندې پناه غواړو. د څه نه پناه غواړئ؟ من شر الوسواس الخناس، د شر وسوسه چونکو نه الخناس چې هغه پټېدونکی دی. یعنې وسوسې چې څوک اچوي که نه هغه پټېږي. ځکه ښکاره وسوسه خو څوک نه، تا ته خو تعویذ څوک په غاړه کې ښکاره نه در اچوي، دا خو ته پټ در اچوي، دا خو پټې په سیسي کې ښخ کلی. نو بیا چې کله څښتونو بابا له لاړه شي وایي تعویذونه یې د باندې کړي. یو زما خو له راغلی نو ما ته ویل چې وایي تعویذونه یې را باندې کړي دي. نو ما چا خو پلاني ملا خو هلته ویل چې په دا کې دي د تنور په مورۍ کې ته ښخ کړي دي. نو ما لوی کوه چې په مورۍ، ویل چې ما خو دغه ځای ټول سورې بورې کو، خو ویل چې یار څه پکې پیدا نه شو. نو مال سوی د نواسې پنځریس کې ویلو واله، نو مال چې خوندې د خلیش. دا خو د علم غیب رسول الله الله نه دی ورکړی. شپږ میاشتې ناجوړه د تعویذونه پې شوي دي، بیرې زروان کوې دی نږدې پاکې پراته دي د ګډ د لاندې، او نبي ته پته نشته چې ولې دا تعویذونه خو راوکړه. یوسف علیه السلام خوا ته په کنعان کې پروت دی، کوی ته ورچلی دی، یعقوب ته پته نه لګېږي چې کوم کوی کې دی. ګوره دا خو د خلکو د قرآن نه لري، د عقیده برباد ده. مولا د قرآن نه لري، عقیده غرقه ده. بوډا وایي د قرآن نه لري، د عقیده غرقه ده. وایي خدای او دې ظلم ته وګوره، نه لکه د قنو ډکه ظلم دی، ورکه شه ده د خدای سره شریکې، یو شرکي عقیده ده. او کله وایي زیړي مازدیګر ته وګوره، کله وایي خدای او رسول ته وګوره. د الله سره به سره د چا نوم نه علي، کو ته خیره کې او کو ته دعا کې، دا شرک دی. بیرته بړارک رجوع کې آمنتو بالله به وي، عقیده مې برابر.
نه لای چې پټیږي د هغه نه یا الله موږ پناه غواړو الذي دا سړی دی یوسوسو چې وسوسې اچوي فی صدور الناس په سینو د خلکو کې یعنی سینو د خلکو کې وسوسې ځکه دا محل دی دا مرکز دی د توحید ځکه د عقیده په زړه کې نو دا زړه باندې دا وسوسې ورچ دا څوک دي الله وی پیژنه دوه ډلې دي من الجنة لا یوه ډله د پیریانو نه ده والناس یو بله ډله د انسانانو نه ده نو د پیري طریقه څه ده د تګه چې ذکر او اذکار کوه روایت کې راځي چې ذکر کې نو شیطان منګولې نشي خخولی پیری نشي خخولی او د والناس دغه دا د لیګلو طریقه چې مجالس دی برابر کا په ښه مجلس کې کېنه ناکارو مرګرو سره مه کېنه حدیث کې راځي د الله نبی وایي المرء علی دین خلیل هر سړی د خپل دوست په دین دی د قیامت په ورځ باندې د مرګري سره پاسي نو که په هره پالټۍ کې وي د قیامت په ورځ باندې حشر د حق خلقو سره او د حق جنډې د لاندې به راپاڅېږي نو والناس یو ډله د انسانانو نه ده قرآن په با شروع شوی او بسم الله په سینې ختم کو بس په پښتو کې موږ او بس یې دا د لکافي دی چې به دې عمل وکړو دعا کو درود شریف وو اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تجعل فتنة للقوم الظالمين الله الله ربي لا أشرك به شيئا لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين الله لوی وړ ګناهونه معاف کا الله خیر خاتمه په ایمان کا الله د جهنم د اور نه مساته الله د قبر د عذاب نه مساته الله د محشر د سخت نه مساته الله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې روان کا الله د صحابه کرامو په نقش قدم روان کا الله څومره شرونه دي الله څومره فتنې دي الله څومره جګړې دي الله څومره کنجي دي الله څومره حسد کوونکي دي الله د ټولو شرونو حفاظت وکا الله د ټولو شرونو محفوظ وساته الله دې حاضر مجمع کې څومره نارینه دي الله څومره زنانه دي الله زموږ د ټولو ګناهونو معاف کا الله زموږ د ټولو ګناهونو معاف کا یا رحمان یا کریم ذات ساده نبی وینا ده چې قرآن او ذکر او اذکار او تعلیم او تعلم ته کم جماعت را جمع شوی په اخره کې فرشته اعلان کوي چې قوم مغفور لكم پاتې ساسو ګناهونه معاف شو الله دغه حدیث مصداق منګه وګرځوا او زمونږ ټول ګناهونه معاف کا الله دا څومره حاضر مجمع ده الله څومره بیماران دي شفای کامله عاجله نصیب کا الله یا رحمان ذات د چا په زربانی څومره شرعي حاجتونه دي د خپل خزانونه ول پورا کا څومره قرضونه اخلاص کا الله زموږ ټول حلال روزي نصیب کا الله د حرام نم اوساته الله کورونم او الله دکانونم الله بازارونه الله زمون کلی الله په دین باندې رانکا الله په قران باندې رانکا په سنت باندې رانکا الله د کلمه معلمي او کوم استاد قران د ماشومان ته ختم کړي الله عمر او عمل کې برکت واچوا الله مزید د قران د خدمت توفیق ول ورکا څومره شاګردان دي الله عمرونه عملونه کې برکتونه واچوا د علم د زده کړې توفیق ول ورکا الله کم کور کې دا ختم شوی او الله دا کم قران کریم چرته لستلې شوی په کوم کې تعلیم حاصل کړي الله د خیرونو برکتونو ډکا د غمونو د دردونو نه اوساته د پتونو د فتنو نه اوساته یا رحمان زمونږ هر کلی کې هر کور الله دا شانتي د دینی الله د مشغولتیا ذریعہ او سبب وګرځوا یا رحمان یا کریم ذات ستا دربار تملا شوت کړی دي الله ته بخون کوي یا الله ته زمونږ آقای یا الله ته زمونږ مولای یا رحمان ذات ته زمونږ ناصر الله ته زمونږ امدادي الله ما جګره دی د جمعې ورځ ده ساده نبی وینا ده چې د جمعې په ورځ کې یو ساعت اسیدا چې پاکي یا رب ته دعا الله ته نرات کې الله نه واپس کې او قبله الله زمونږ د وخت د هغه وقاتونه وګرځوا زمونږ د عملونه زمونږ د دعا الله په خپل دربار کې قبول کا او زمونږ ټول ګناهونه معاف کا یا رحیم یا کریم ذات
څومره یا الله دینی خدمتونه کیږي هر تنظیم کوي هر جماعت کوي په هر جامه کې کوي ساده دین د پاره کوي چې هر څوک دی په هر ملک دی الله حافظ او ناصر شه د کورونو او د اولاد د ټول حفاظتونه وکا څومره مجاهدین الله د الهي کلمت الله د پاره جنگي الله دا غوي شهادتونه قبول کا الله دا غوي شهادتونه قبول کا رحمان زاد دا غوي شهادتونه قبول کا څومره جیلیان دی الله کو مجرم دی او غیر مجرم دی الله په خپل قدرت باندې کورونو ته را واپس کا الله خپل اولاد ته را واپس کا خپل بیبيان ته را واپس کا الله موږ شرونو او فتنو وساته الله زموږه خیر خاتمه په ایمان کا الله د دنیا نه د کامل ایمان سره وسخت کا چې د دنیا نه جدا کلمه په خپل جاری کا لا اله الا الله محمد رسول الله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.